العالمین به د قیامت په ورځ باندې یو دوه کسان د جهنم د اور نه راوباسي او دا به هغه دوه کسان چې دی به په دې اور کې انتهایی ډېرې چغې وایي د دې نورو په نسبت باندې به دوی ډېرې چغې وایي دې حدیث ته غوږ کېږدئ نو الله سبحانه وتعالی به یې راوباسي چې کله دې راوباسي نو الله رب العالمین به ترې تپوس وکړي دا دومره چغې والي ولې دومره چغې مولې ولې نو دا دې دواړو کې به ورته یو وایي چې یا الله دا چغې موږ د دې دپاره والي چې ته په موږ باندې رحم وکړي بس که خلک یې کنه فریاد چاته وکړي څوک را باندې رحم وکړي الله له دې نو الله رب العالمین ورته زه په تاسو باندې ما رحم وکړئ چې ستاسو زمانه دا امید پیدا شوی د رحم کنه په تاسو مې رحم وکړئ جنت ته داخلېږي داسې وایي ګور الله رب العالمین ته کوم ځای نه د اور نه راویسته او د جنت فیصله په صرف په امید باندې چې الله رب العالمین ته زمانه لپاره داسې وکړي او یو صحیح حدیث کې دا څرګند چې الله رب العالمین به څلور کسان راوباسي د دې اور نه لږ ساعت به ایثار کې بیا ورته الله وایي چې دوباره ورته داخل شي او ډېر سخت به سوځېدلي ده او ډېر په سخت حالت کې وي ځکه مرګ خو شته نه چې انسان د اور د لاسه مړ شي قیامت دی الله رب العالمین اور مرګ ختم کړ نو د دې خو به دا امید او دا سوچ چې الله راویستو نو بس معافي کړو نو دا یې سوچو نو الله په حکم کې چې جهنم ته بیا داخل شي دا ټول به ایسته روان شي نو په دې کې به دا یو ایسته رسي وروسته وګوري داسې نو الله رب العالمین به ورته وایي چې تا ولې یې وروسته وکته وایي الله رب العالمین ما په دې امید باندې وروسته وکتل چې ته په موږ باندې رحم وکړې او څه به وکړې د دې اور نه به رالې نجات راکړې او جنت ته به داخل کړې په دې نیت مې وکتل داسې امید مې الله رب العالمین ستا نه پیدا شو نو الله رب العالمین به په دې څلورو وړو فیصلو کې جنت ته داخل کړي دا د الله رب العالمین رحم او مهرباني ده چې یو بنده ته په دنیا کې هم د هغې خیر رسي او په آخرت کې هم د هغې خیر رسي مونږ وایو کنه چې الله رب العالمین د اویاو میندو نه زیات مهربانه داسې وایو کنه دا ګورې حدیث نه دی ښه دا د ځان نه هسې چا خبره کړې ده مونږ کې مشوره شوې ده چې الله د اویاو میندو نه الله د دې نه ډېر مهربانه دی دا د اویاو والا حدیث نه دی ښه دا د خلکو خبره ده مشوره شوې ده یو قول دی د علي صحیح حدیث کې داسې راځي دا صحیح حدیث یاد کړئ ابو هريره رضی الله عنه وایي چې الله رب العالمین سل رحمتونه مهربانیانی پیدا کړي او دا نه نوي مهربانیانی الله د ځان سره وساتلي یوې دنیا ته راولېږل او په دې خلکو کې تقسیم کړه په دې خلکو باندې څه کړه تقسیم کړه نو حیواناتو ته هم د هغې حصه ورسېده وبها یتعاطفون حدیث کې راځي او انسانانو ته نو انسان کې رحم دی کنه په بچی خفه کېږي کنه په والدینو خفه کېږي کنه خفه کېږي په ورونو خویندو خفه کېږي کنه خفه کېږي په ګاونډي زړه درد کوي کنه په بل مسلمان زړه درد کوي کنه کوي دا د هغه رحم یو معمولي حصه تا ته در رسېدلې ده حالانکې ته په زوی څونه خفه کېږي ته په بچنګي څونه خفه کېږي د پیسو نه د هر سره چې دې ټیک شي او د هغه ترقۍ څومره د هغه په در څومره خفه کېږي دا د هغه رحم معمولي حصه تا ته در رسېدلې او تاسو به حدیث کې راځي و یو اس به ګورئ او هغه به یا یو اس به ګورئ هغه به د خپل بچي نه خپه اوچتئ رحمتا بها د وجې د هغه رحمت نه د الله رحمت ته ورسېده ښه دا یو رحمت یې په ټولو باندې تقسیم کړی څومره موږ مهربانیان یو او الله نن مې مهربانیانې د قیامت ورځې ته ساتلي دا په خپلو بندګانو باندې کوي دا به څه کوي په خپلو مهربانو حدیث کې راځي وای الله رب العالمین به ډېر خلک جنت ته داخلوي انتهایی ډېر خلک داخلېږي تاسو هم داخلېږئ وای د شیطان به امید پیدا شي دا به هم دا سر رسي چوت کې کېدی شي الله ما ته مو چې تم راځه نو چې د شیطان امید پیدا کېږي زموږ په کار دی که نه دی په کار زموږ د الله نه ډېر امید په کار او خاص کر انسان چې کله بیمار شي د الله نه ډېر امیدونه او چې کله یو انسان وفات کېږي د الله نه ډېر امیدونه وساتي الله رب العالمین نړۍ ورحمتي وسعت كل شيء او علم دا آیات وای چې د الله رحمت هر یو سیز ته فراخه ده هر یو سیز له ور کوي دې چې کله وفات کېدو نو وی چې الله رب العالمین تا ویل چې ستا رحمت هر یو سیز ته ورسي او زم یو سیز ما په دې سیزونو کې خو زم یو سیز دنیا کې کنه نو دا رحمت ماتم را ورسو الله کې غټ عالم تقوادار پرهیزګار نو د الله رب العالمین نه به خو امید ساتي کله چې یو انسان خاص کر د مرګ په حالاتو کې نه خو امید ساتل پکار دي الله رب العالمین دې موږ ته خپلې مهربانیانې را نصیب کړي